قرباني د دریو قسمه خلکو سره چرته هم مه کوئ. د دې د وجې بعد ستاسو قرباني هم خراب شي. اول نمبر هغه کس کم انسان چې سقاوه مطلب سقاوي والوي او هغه ګیره خرای کنه، نو دغه خلکو سره قرباني بالکل مه کوئ چې نورو خلکو تم ګیري خرای، ځکه دا سنت پیغمبري دی او د سنت توهین کول دي. د دې د وجې د دې د پیسې حرام شوي. که چا د سقاوي والا یعنی نئی سره قرباني وکړله د قرباني به نه کیږي. دویم نمبر خبره دا ده کم انسان یعنی کم سړی چې په بینک کې ملازم وي یا په بینک کې چپړاسي وي، که د بینک هر یو رکن وي، نو دغه خلکو سره هم قرباني مه کوئ. د دې د وجې به ستاسو قرباني هم خراب شي، ځکه د دغه پیسې بالکل ټیک نه دي. او چې ستاسو پیسې او د دې د پیسې را یوځای شي او په دې قرباني وشي، نو ستاسو قرباني هم د دې سره نه کیږي. دریم نمبر د سودخور سړي سره قرباني بالکل مه کوئ. کم سړی چې سود کوي، نو دې دریو قسمه خلکو سره قرباني نه کیږي. که چېرته تاسو د دې سره قرباني وکړله، ستاسو قرباني بالکل ونه شوله. نو زمونږ کار دا دی چې تاسو ته مونږ داسې پیغام در ورسو، زمونږ به خپله غاړه ازاده شي او باقي خوښه ستاسو ده.